بسم الله الرحمن الرحیم. په دنیا کې یو عالم یا عامل سره داسې وظیفه یا ذکر یا دعا نشتا چې په هغې باندې فوراً ټک پټک ستا کار وشي، داسې نشته. د خدای په ذات مې قسم چې نشته. که افغانستان یا برما کې عالم پسې لاړ شي او یو غر کې ناستی نشي تله کولی کار نشي کېدی. نت د وظیفو نه ډک دی، مولیان وظیفې ښیي. د وظیفې مقصد دا دی چې یا الله زما دا کار وکړي، څوک مې خوښ دي یا په ما قرض دی یا زما نوکري وشي، زما محترمو. نو دې دپاره یو وظیفه نشته زه فلاني عالم لړ شم، فلاني عامل لړ شم، نو کیدی شي زما دا کار وشي. دعا، وظیفه، عالم، عامل، استخاره مقصد دا دی چې دا موږ د الله دربار کې خپل کار کې خودو چې الله زما دا کار وکړي. اوس بخاری شریف روایت په دریو طریقو سره دعا قبلېږي. یا بس تا دعا قبول شي کیدی شي، یا تا باندې یو مصیبت را روان دی، دا دعا به د هغې ټکرو شي، مصیبت پستانه ختم شي. یا به دعا خو ته وکړه، ذکر وکړه، وظیفه ته وکړه، د هغې برکت به تعالی په آخرت کې ذخیره ملو شي، ثواب ملو شي. داسې وظیفه نشته چې ستا ټک پټک کار پې وشي. داسې کسان ناست دي ښکلې ګیرې ښکلې پټکي دي، څوک زعفران غواړي، څوک بې پردګي کوي، څوک پیسې غواړي، څوک تعویذونه خرڅوي. هغې ستا کار نشي کولی. ها که تکړه نیک عالمي ابا طریقه ته دغوی دا دعا وکړه، داسې وکړه، بس کیدی شي الله یې وکړي، الله نه به غواړو. او د غیب خبر چې دی هغه الله سره دی. یو عالم یا عامل سره، مولا سره د غیب خبر نشته. ما ته عجیب د نوټونو علم نشته چې په هغې کم نمبر دی. دا خو درې مولیان به تاڼه کې کیدو، یو به حساب کتاب کوي، یو به دعا کوي، یو به استخاره کوي، یو به خوب ویني او غل به معلوموي. دا پولیس والا مسله ساتلی دي، خو دې کیدی که نه. نو د غیب خبر الله سره دی. او وظیفه مقصد څه دی؟ د دعا مې تاسو ته وویل. استخاره کې خوب نشته، باب التطوع مشکا جلد نمبر 1 چې ته به خوب وینې، دا لازمي نه دی. استخاره مقصد دا دی یا الله دې کار کې خیر واچي، بس دا مقصد دی. که خوب تا غلط ولید او خلق خوي رشتہ ورکا. استخاره سره دا نه معلومي دا به ښي که دا وبدي. نبی علیہ السلام جادو شو، شپږ میاشتې 2 کاله نبی علیہ السلام ته پته نه لګېده. جادو شوي د مسلم شریف کې روایت دی. فرښتې خوب کې رالی وي تا باندې فلاني لبید بن عاصم لوریانو جادو کړی دی، یهودیان دي، فلاني کوی کې د ګټ لاندې ګمنس پرته ده منګوزه، او په هغې کې ول ستا د ویښتو غوټې ورکړي دي. نو نبي ته پته ونه لګېده. شپږ میاشتې 2 کاله نه مولا ته څنګه پته ولګېدي؟ سره د پټکو ګیرو دروغ وایي په تا ډېر سخت جادو شوی دی. نو لرې که ختمې که چې تا ته پته ولګېده. د سبا علم الله سره دی، جن تم پته نشته. نو دعا به کوو. یو دعا هغه وظیفه چې کوم حدیث کې موجود ده، لا اله الا الله الحلیم الکریم، په وټسپ ما نه وغواړئ. په هغې به صرف دا مقصدي حدیث کې هغه دعا شته، په هغې خپل حاجت او مقصد وغواړئ، په وټسپ را نه وغواړئ. خو د دې مقصد دا دی چې خدای پاکه دا کار زما وکړي. باقي د الله خوښه ده. ټک پټک ستا کار وشي، نټ کې ګرځې، مولا پسې ګرځې، کار نه کېږي. ضرور به د کار وشي جی، نه کېږي څو پورې چې الله نه یې غوښتی. په دې بیان ځکه وشو چې په دې جامو کې ډېر خلک ګمراه کوي. او داسې عامل نه مزه عامل له چې پیسې اخلي، د غیب خبرې کوي او بې پردګي کوي، او د خلکو نه زعفران غواړي. یو توله په توله خو زر تعویذونه لیکلی شي چې ټول نه زعفران واغشته، دا خو لکونه روپۍ شو. الله دې موږ له سمجھ راکړي او د دین عقل دې الله موږ ته نصیب وګرځوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی النبی.